بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. اما بعد، مؤمنین گرامی، دینه مخکې کوم درس و جلسه و هغه کې متاسو خدمات کې عرض وکړ د شیعو مذهب مطابق امام څه تعریف دی، امامت څه تعریف دی، او امام کې څه خوبیانې پکاري دي، څه غا وي امام والا صلاحیت لري، د امامت صلاحیت لري. که چیرې یو کس د نبوت او د نبی جانشین وي خو څه معصوم نه وي، نو دا څرنګه کیدای شي څه هغه عصمت والا کوم پیغام دی هغه صحیح طریقې سره ورسوي. بل د زه تاسو نه څومره څه مؤمنان او مسلمانان مولا اورو مذهبان به پوهېږو، ټولې دنیا کې وګرځو، خپلو کتابونو کې چیک کو. د یو سوال دی تاسو نه، آدم علیه السلام نه نیسه عیسی علیه السلام پورې څومره انبیا تیر دي؟ د ټولو انبیا والا وسی معصوم تیر شوي دي. د موسی علیه السلام والا هارون و، هارون علیه السلام وفات نه بعد یوشع بن نون و، عیسی علیه السلام والا ګوره حضرت یحیی و، یا ابراهیم علیه السلام والا وکس حضرت اسماعیل علیه السلام و حضرت اسحاق و، یا خود حضرت یعقوب علیه السلام والا حضرت یوسف علیه السلام و. ټولو انبیا والا کوم خلفاء فی الارض وو، کوم جانشینان وو، معصوم وو. او خاتم الانبیا چې د ټولو انبیا والا سرتاج دی، ټولو انبیا والا سربره دی. آیا دغه والا وسی معصوم ضروری نه دی؟ ټولو انبیا والا کوم وارثان دي هغه خدای قرآن کې بیان کړي دي، خدای بیان کړي دي قرآن کې چې هغه خدای جوړ کړي دي. موسی علیه السلام په وسی خدای جوړ کړ، هارون. ابراهیم علیه السلام په خدای وسی جوړی، خدای زمکه باندې خلیفہ، انی جاعل فی الارض خلیفہ، زه زمکه باندې خلیفہ جوړم. ټول خلفا، ټول جانشینان، ټول اوصیا خدای جوړ کړي دي انبیاء د پاره. بیا خاتم الانبیاء والا وسی وټونو سره جوړیږي. سوچ خبره دی، دم جنگ نه دی، یو بل سره بې ادبي نه دی، توهین نه دی. خپل علماء نه تاسو کو څه آیا قرآن کې داسې روایت شته، داسې آیات شته چې آخر زمان والا پیغمبر په بواسي عوام جوړي، ملت په جوړي؟ او خپل علماء نه د تاسو کو چې مو پیغمبر نه نیسه، پهله کوم پیغمبران وو؟ قرآن نه مو ته آیتونه وخیا چې غو والا اوصیا عوام جوړ کړي وي، امت جوړ کړي وي؟ نشته. ټول آیتونه په دې باندې دلیل دي چې ټولو انبیا والا اوصیا الله جوړ کړي دي. طالوت ملکه، طالوت خدای جوړ کړی دی. رب اجعل لی وزیر من اهلی هارون اخی، هارون علیه السلام خدای جوړ کړی دی موسی دپاره. انی جاعلک للناس اماما، ابراهیم علیه السلام خدای جوړ کړی دی. آدم علیه السلام انی جاعل فی الارض خلیفہ، آدم علیه السلام خدای خلیفہ جوړ کړی دی. که کله د ټولو انبیاء اوصیا خدای جوړی قرآن کې، د آخر الزمان والا کوم پیغمبر دی چې ټولو انبیاء والا خاتم دی. خاتم دوی معنی دی، یو دی آخری، یو دی ګوتیه دوره قدردان شی چې خلک لاس کې ګرځي، منځ کې ورته سترګې غړي. مو پیغمبر د انبیاء ګوتیه دی، نگین دی، نگین غامه دی، آخری پیغمبر دی، دینه بعد ول پیغمبر نشته. آیا دی پیغمبر دپاره مو جانشین خدای نه علاوه خپل جوړ کو؟ دا تاسو ته سوال دی، پسې تاسو وګرځو، دی جواب ماته بیا کمنټ کې راکو. بل مدرته دا وخیلو چې امام دپاره ضروری دی چې امام معصوم وي، عالم وي، او بقول شیخ مفید رحمت الله علیه غا پکار دی چې کوم قائم مقام نبوت دی، قائم مقام نبی دی، غا امام دی او امامات دی. غا کې تنفیذ احکام کې، احکام و نافذ کول کې غا پکار دی مکمل طور پر نبی غوندې غا اختیارات وي. دویمه خبره، اقامت الحدود کې چوک پانسی کوي، چوک سنگساری، چوک معاف کوي. د پکار اقامت الحدود کې امام والا پاور پیغمبر غوندې وي. شریعت والا احکام و حفظ کول کې دوستان عزیز که چیرې امامات نه واوړې، امام صحیح امام اونه پیژنې، بیا دغه کې څه کېږي؟ بدعتونه جوړېږي، مذهب کې فرقې جوړېږي، فرقې کې فرقه جوړېږي.
که چیرې امام دو نه پیژاند بیا منځنه تراویح جوړیږي، نوی شی ایجادیږي ورکې. که چیرې امام دو نه پیژاند بیا متعة الحج و متعة النساء حرامیږي. که امام دو نه پیژاند بیا تقیه، چې قرآن کې مومن آل فرعون ته خدای آفرین ویری ګوډ ویلی دي تقیه باندې. امام د صحیح نه پیژاند بیا تقیه غوندې عبادت شي ته بیا حرام کې. مثالونه ډیر دي. بیا فوراً خلق حکم لګي چې دا لګیا دی توهین دی کی توهین نه کوم د ځن مثالونه ته تاریخ کې موجود دي، قرآن کې موجود دي. نور ان شاء الله دین آباد بم تاسو خدمات کې حاضر کیږو درسونو سره، او دین آباد ان شاء الله درس ته انتظار وکړو. دین آباد ډیر مهم درس دی او تاسو خدمات کې به ان شاء الله حاضر یم. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.